بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه السلام: ستة یلحقن المؤمن بعد وفاته. امام صادق علیه السلام نه روایت است شپږ شیانو ثواب انسان ته بعد از مرگ هم ملویږي، یعنی که انسان مړ شي هم انسان ته دغه شپږ شیانو ثواب ملویږي. کسا انسان دنیا کې څوره هم اعمال کوي، ښه اعمال کوي که بد اعمال کوي، هغه انسان ته ثواب اندی دنیا کې ملویږي. یعنی دنیا کې انسان که زنده د څوره اعمال کړي دي مغای دي، کله مړ شي هغه اعمال کوم عمل نامه دی هغه کټیږي او شدینه بعد هغه ته بیا څه نه ملویږي. خو که چیرې انسان ځنه داسې اعمال څه انجام کړي حتی انسان که مړ وي هم هغه ته ثواب ملویږي. امام صادق علیه السلام ته شپږ داسې شیان دي چې که چیرې انسان دنیا کې هغه انجام کړي انسان ته بعد از مرګ هم ثواب ملویږي، عالم برزخ کې قیامت کې هم ثواب ته ملویږي، هلته درجه سره بلند کېږي. که چیرې عذاب کې گرفتار وي هغه عذاب ته نه لرې کېږي. هغوی نه یو ولد یستغفر له، چې انسان یو نیک عمله زوی لور یعنی یو ولد ځانه پرېږدوي چې هغه خپل پلار ته مور ته یا مثال د کوم کس دی دې ته استغفار کوي. دا ولد اگر چې انسان فرزند هغه ډېر ښه دی، حتی دا ولد د یوه شاګرد صورت کې هم کیدای شي، د یوه ښه ملګري صورت کې هم کیدای شي، د یوه ښه رشته دار صورت کې هم کیدای شي. یعنی داسې ښه ولد، ښه فرزند، ښه شاګرد، ښه رشته دار څنګه انسان ځانه بعد کې پرېږدوي تا دا څه هغه ته استغفار کوي، مرګ نه بعد هم هغه ته ثواب ملویږي. دینه دا ملویږي چې که چیرې انسان خپل دنیا کې خپل زندګۍ کې زنده حالت کې انسان چا سره څوره ښه رفتار کوي چې بعد از مرګ هغه فاتحه صورت کې یاد کوي، هغه دعا صورت کې، هغه لمانځه صورت کې، قرآن تلاوت صورت کې، استغفار صورت کې، صلوات صورت کې څنګه یاد کوي، مرګ نه بعد هم دغه ثواب هغه انسان ته رسیږي. دویم څه کوم دی؟ و مصحف یخلفه، انسان یو قرآن ځانه ورسته وراثت کې پرېږدوي خپلو بچیو ته، یا مثلا امام برگاه ته، مسجد ته، مدرسې ته یو قرآن مثلا هدیه کی چې هغه کې دین ورسته مؤمنان تلاوت کوي، ثواب دې ته هم رسیږي. بل غرس یغرسه، یوه داسې میوهداره ونه ولګوي چې هغه دین مرګ نه بعد هغې ونې نه خلک استفاده کوي، میوه ته نه خوري، ثواب دې ته رسیږي. یا مثلا انداسې ونه دی خو لیارې کې چې ته لګولی دی سایې نه خلک استفاده کوي، هغه سیوري نه خلک استفاده کوي او ثواب دې ته رسیږي. و بله خبره ده چې بئر یحفرها، یو کویو مخکې زمانې کې تاسو ته پاتې دی چې پیدل سفرې به صحراوانو کې به خلکو کویوان کندل دې پاره چې مثال که کومې قفلې تېرېږي هغوی اوبو نه استفاده کوي. نن سبا خو ترقي یافته دور دی، هغه شی پیدل سفرې نشته، خو بیا هم مثلا ته شهر کې یې، ته کلي ملت کې یې، یوې لیارې کې چې هغه باندې خلک تېرېږي هلته مثلا ته یې اوبو بندوبست وکړې، یوه کولر صورت کې، یوه سلجې صورت کې. لکه مثلا ما خپله لاهور کې وخت تېر کړی دی، هلته ماډل ټاون کې چې مو منتظر مدرسې کې وو، هغه ځای کې چې کله مو بهر وتلی ماډل ټاون کې اکثرو مثال چې خونې مخ ته خلکو به سلجې چې کومې سړې اوبه ته نه اروځي هغه به خپلو ګیټ مخ ته لګولي، کولرو صورتو کې، سلجو صورتو کې، بیا به مثال ګلاس به هم سره ایښی و، هغه نه به مثال اکثر به مو هم چې کله لیارې کې ته تږي شوی استفاده هم به ته نه کوله. نو دا شی چې انسان لیارې کې یا داسې ځای کې چې هغه باندې خلک تېرېږي یا خلکو هلته مورد نیاز اوبه وي چې هلته خلک زیات مثال تږي کېږي، هلته د اوبو بندوبست وکړي چې خلک کله هغه نه اوبه چکي دا مړ وي هم دې ته یې هغه ثواب ملویږي. هغه نه علاوه و صدقه یجریها، دا داسې صدقات چې هغه جاري کړي، مثال صدقه جاریه وي، یو داسې کار وکړي چې هغه دین بعد کې هم جاری وي. یا صدقه دی مثلا صدقه یې داسې شي کې استعمال کړي دی، مسجد کې، متنخانې کې یا مدرسې کې، یا داسې کار کې استعمال کړي دی چې هغه دین بعد کې هم موجود دی، دا مړ دی هم دې ته ثواب ملېږي. مثلا لیاره یې جوړه کړې دی، پال یې جوړ کړی دی، یا مثلا اندا کوم مثال مې کو دینه مخکې کویوي جوړ کړی دی والد، یا مثال بل څه
خلکو پاره راحت جوړ کړی دی، واده سي کار کړی دی، یو داسې عمل کړی دی چې هغه نه خلک استفاده کوي، دې ته ثواب مرګ نه بعد هم ملویږي. اخري پیغام شاید چې کوم دی هغه سنت یؤخذ بها، یو داسې سنت مشرک رایج کړی دی، عمل مشرک رایج کړی چې خلک دین بعد کې هم هغه سنت باندې عمل کوي. لکه مثلا دعای کومل شروع کړی دی، دعای توسل پروګرام شروع کړی دی، یا مثلا د مجلس پروګرام هفته وار یې دی، یا یعنی یو مجلس حسین پروګرام دی شروع کړی دی، هغه دین بعد کې هم خلک ور باندې عمل کوي. دې سره زه یوې نکتې طرف ته اشاره وکړم. امام علیه السلام دغه شپږ شیان دا به طور مثال، البته خیلی دین علاوه نور هم دنیا داسې شیان کیدای شي چې هغه انسان ور باندې عمل کوي خپل زندګۍ کې، که چیرې دا مړ شو دینه بعد کې هم هغه اعمال باندې، هغه باقیات صالحات باندې چوک عمل کوي ثواب دې ته رسیږي، خو مبدع انداد شروع کوونکی انداد ثواب دې ته ملویږي. دا خودی طرف ته شد چې انسان یو ښه کار وکړي، هغه صدقه ده، هغه مثال قرآن ده، یا ولد صالح ده، یا مثلا مسجد جوړول دي، مامرګاه جوړول دي، لیارې جوړول دي. الغرض هر یو هغه نیک کار څنګه دی انجام کړی د دینه بعد کې هغه وجود لري، ثواب مرګ نه بعد هم دې ته رسیږي. یوې نکتې ته اشاره ضروري ده، هغه ده چې کله نیک عمل تا مرگ نه بعد هم هغه زنده دی، تا حساب رسیږي، نو اندیشان سره بعد عمل هم هغه تا مرگ نه بعد هم کچیر زنده دی خلق ور باندې عمل کوي، گناه تا ته ملویږي. نن سبا د سوشل میډیا دور دی، انسان خپل به څه گناه نه وی کړي، خو کچیر مثلا تا یو بد کلیپ غانا بجانا دا شیان تا شیر کړی دي، تا یو بد عمل بد ویډیو تا شیر کړی دی، یا بد کردار تا شیر کړی دی، که چیرې ته مړ شوې هم دغه هو نن سبا فیسبوک وغیره دا شیان داسې دي چې دا څو پورې تا یو شی شیر کو چې تا نه دی ډیلیټ کړی، هغه عمر ته هغه ورکوي. دته څوره کسان کسي ګناه تا ته لیکای شي، هغوی ته ګناه لیکای شي، خو قیامت ورځې پورې څوره هم کسان دا لیدای شي ګناه تا ته لیکای شي. لہذا ځینو روایاتو کې بیا دا شی شته دی چې قیامت ورځې باندې به یو کس راشي، عملنامه به وکسي، بیا به چې خدایه دغه دوره نیک اعمال د خو ما نه وکړي، د کوم ځای نه ماته لیکلي شوي دي، ما خو مثال زه یو ډېر ساده مثال فقیر کس وم، ما خو مثال انده واجبات المنځونه ادا کول، ما خو ډېر عملونه دي کړي، نو خدای به ورته وایي چې دا هغه عمل دی چې تا مشرک جاری کړی و، تا نه بعد خلق ور باندې عمل کول، هغه ټول ثواب تا ته لیکل شوی دی، ونن ورځې پورې هغه جاری دی. اندیشان سره یو بل کس هغه عملنامه وکړي، هغه به ټول عملنامه کې ګناهان وي، خدای نه به اعتراض وکړي، نعوذ بالله چې خدایا دا ګناهان همانه دي کړي، د کوم ځای نه ماته لیکلي شي دي، خدای به ورته وایي چې دا هغه بد عمل دی چې تا مشرک رایج کړی و، ته سبب جوړ شوی، اتا وجنه هغه عمل وسه پورې چې خلک ور باندې عمل کوي، هغه ګناه کې مبتلا دي، ګناه تا ته لیکل شي چونکه دغه ګناه شروع کون کې ته وي، چونکه دغه نیک عمل کون کې شروع کې ته وي. لہذا که انسان یو نیک عمل کوي یا بد عمل کوي، شروع کون کې چې چوک دی هغه نورسته مرګ نورسته هم هغه باندې چوک عمل کوي، ګناه ثواب اندی ته لیکای شي. پس انسان خپل ځان سره سوچ وکړي چې زه نن زنده یم، کوم عمل د کوم، آیا دغه عمل وس ماته چې زه زنده یم ماته څه فایده شته یا نشته، آیا دغه عمل چې کله زه مړ شم مرګ نه بعد ماته څه فایده شته یا نشته، یا بل طرف ته سترګې وغړوو چې دغه عمل د زه اوس کوم ولو ظاهرا ماته یې اوس څه نقصان نشته، خو دا عمل که چیرې زه مړ شم مرگ نه بعد هم دای ما قبر ما قیامت خرفایی، چون که دا عمل بعد عمل ده بدعت ده گناه ده. لہذا انسان پکار ده سوچ وکی چه کوم عمل ده تکوی، لہذا انسان دسی سوچ وکی چه زد کوم عمل کوام، آیا دا
امام زمان علیه السلام ور باندې رضی ده یا نه ده. دغه کومه ویډیو د زه شیر کوم آیا دین د امام زمان رضی کیږي یا نه کیږي. دغه کوم فعل د زه شروع کوم آیا دین امام زمان علیه السلام رضی ده یا نه ده. آیا دغه کوم سنت د زه مشرک جری کوم آیا دا امام زمان دی غواړي دغه سنت مشرک جری شي یا نه شي جری. آیا دغه کوم بدعت زه کوم آیا نعوذ بالله امام زمان دی باندې رضی ده یا نه ده رضی.